400 کې 4 کاله مخکې د یوې مهمې منصوبې یعنی قصابخانې د جوړولو کار مکمل شوی، خو تر اوسه یې پرانیسته نه ده شوې. دا منصوبه د عام ولس د صحت د محفوظ ساتلو د خوراک د معیار د ښه کولو لپاره ډېره ضروري ګڼل کېږي. اوس مهال بنده پرته ده. د 400 اوسېدونکو سوداګر د دې اوږدې مودې بندش له امله سختې ستونزې لري او د قصابخانې د فعالېدو په اړه د انتظامي نه جواب غوښتی دی. د 400 اوسېدونکي وایي چې بې ځایه ځایونو کې خلالي کېږي او د کثافاتو له امله د بچیانو او نورو حشراتو شمېر ډېر شوی چې د ډېرو ناروغو لامل ګرځي. هغوی له ضلعي انتظامي او د ټیمې ادارې څخه غواړي چې د ګندونو د راټولولو لپاره جدي ګامونه واخلي او ښار پاک وساتي. خو تر اوسه پورې د ټیمې اړوند ادارې دا ستونزه نه ده حل کړې او د خلکو ستونزې پام ته نه دي نیولې. دلته یو کار دی، دلته کې دا ټول غریب خلک دي او په کال کې خو زما د مخامخ دکان په کال کې مې یو پیره نه صفای کېږي او دغه خانانو مانانو مخې ته چې کوم ډیرانونه هغه روزانه صفای او دا ځای چې دی دا مونږ په کال کې زما د مخامخ دکان دی خو دا ټول دکان په دې پته نه لري شاول راوستو پته نه چې څونه روپۍ په اغشتي او مکه مرداري پر تر هغه پولم باندې او دا دې په سودا قرباني اختر روان چې دا دې کې بیا کلمې ملمې وغورځي بیا به سبل شان حالاتي بیا بدل د سوکسام نشي غشتي. د روغتیا کارپوهان وایي کو چر سرکاري قصابخانه فعال نشوه نو په سیمه کې به د ګندونو له امله ټایفاید، ډینګي او نورې د ساه اخیستو ناروغۍ زیاتې شي چې دا وضعیت د عامه روغتیا لپاره یو ستر خطر دی. دوی وایي چې کو زر تر زره د ګندونو د راټولولو صفایي چارې منظمې نشوي نو ښایي دا چې ناروغۍ زر خوري شي او خلک به له لویو ستونزو سره مخ شي. علب خان شربو دلبر نیوز پړانګ 400